او سوای سو کوم organization ارګنایزیشن پاتې دی کنه اچھا ټاپک زموږ سره دی کروموسوم ارګنایزیشن یعنی کروموسوم څنګه ارګنایز کیږي څنګه جوړیږي د دې لیول باره کې دا ټاپک دی نو کروموسوم ارګنایزیشن چې کوم دی د دې زموږ سره 4 لیولز دي سو لیول دي سلور څه شو 4 لیولز کې چې کوم دی موږ به راځو ول لیول 1 ته څه شو بیا به ډسکس کوو لیول 2 بیا به راځو لیول 3 ته او فاینلی به چې کوم دی موږ سره وی لیول 4 څه شو راځو لیول 1 ته لیول 1 کې به څه جوړیږي لیول 1 کې به زموږ سره یو سټرکچر جوړیږي چې هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ وایو نیوکلیوسوم لیول 1 کې به څه جوړیږي لیول 1 کې به نیوکلیوسوم جوړیږي ٹھیک ده اذان لګو ته ګور کلیئر ښکاری صحیح ده اچھا نیوکلیوسوم به څنګه جوړیږي دی خو ګوره اول موږ سره موږ ویلو دا ډي ان اے چې کوم ده د دې ډایمیټر چې کوم دی هغه 2 نانومیټر دی د ډایمیټر څونه دی 2 نانومیټر دی دا ډي ان اے دا به کوم دی wrap around octamer of histone protein دا ډي ان اے وسګي دا به د هیسټون پروتین چې کوم octamer سټرکچر جوړ کړي دا به دا غي نه چې کوم دی فور ایگزامپل دا د ما سره هیسټون پروتین شو څه شو او دې په پاسه ډي ان اے برابر کیږي د په 2 ټرن کوي یو دوا 2 ټرن بغي یو په دې 2 ټرن کې به چې کوم دی موږ سره سونه نیوکلیوټایډ 200 نیوکلیوټایډ چې کوم دی دا به د پاسه ټرن کوي مطلب یو ټرن کې 100 نیوکلیوټایډ شو دا 2 ټرن چې ګلو شو دا سټرکچر موږ سره څه جوړ شو دا موږ سره شو نیوکلیوسوم څه شو او دا موږ سره فرست ارګنایزیشن لیول دی د کروموسوم د نیوکلیوسوم ډایمیټر چې کوم دی به موږ سره وی 10 نانومیټر دا ډایمیټر به سونی 10 نانومیټر او چې موږ سره څومره ډي ان اے را څومره ډي ان اے دا هغه ټول ډي ان اے به شي او هم د قشن دي چې کوم دی د نیوکلیوسوم د اکټامر نه چې کوم دی کې چاپیرا توشي نو دا به داسې چې کوم دی یو سټرکچر جوړ کی چې دا موږ درې ښکاری لایک بیډز آن سټرینګ تسبو دانه چې څنګه موږ ته ښکاری تار کې نه لړۍ کې هغه شن به دا موږ ته ښکاری نو دی لیول د موږ نیوکلیوسوم او د فرست لیول دی ٹھیک شو اوس پر راځو لیول 2 ته لیول 2 کې بسې لیول 2 کې به دا نیوکلیوسوم چې کوم دی د کوایل کې د کنډنس کې د راټولېږي نو دې نه یو سټرکچر جوړیږي چې هغه ته موږ وایو کروماتین فایبرز یا د دویم نوم چې کوم دی هغه سولیناید دی نو لیول 2 کې به څه جوړیږي لیول 2 کې به موږ سره کروماتین فایبرز جوړیږي یا به سولیناید جوړیږي او د دې کروماتین فایبر یا د سولیناید د دې په ډایمیټر سونی د دې ډایمیټر به موږ سره وی 30 نانومیټر د دې ډایمیټر به 30 نانومیټر وی او دا به څنګه جوړیږي نو دا چې کوم د موږ سره سټرکچر جوړ شي څه شو دا سټرکچر به ځان نه سکیږي د برزان نه غیر چا پیرا کوایل کیږي راځي یبا کوایلینګ شروع کی چې کله کوایلینګ شروع کی او د ډایمیټر چې کوم دی د ډایمیټر څونه شي 30 نانومیټر شي نو دې سټرکچر ته موږ څه وایو کروماتین فایبر اوس دلته به کوم دی په کروماتین فایبرز کې خیال کوئ هغه څنګه دا کروماتین فایبرز موږ سره د سی وی د خبرو ته ګورې خان देखो شو ګوره دا کروماتین فایبرز دي راته شوي دي ځان نه فولډ شوي دي څه شو دې لوکیشن ته ګوره دا موږ سره سری دا لوکیشن دی هایلی کنډنس ډېر زیات راټول شوی کنه دی او دا لوکیشن موږ سره سدي موږ سره لیس کنډنس دی دا لیس کنډنس دی دا چې کوم هایلی کنډنس ته راټول دی دا ان ایکسپریس لوکیشن دی دا کوم لوکیشن دی ان ایکسپریس مطلب دا باندې ایکسپریس کیږي مطلب اټا does not contain gene
په دې لوکیشن کې جین نشته. چې دا کم لوکیشن یې کنډنس دی او کم کې جین نشته نو دغه لوکیشن ته موږ وایو هیټرو کروماټین. هیټروکروماټین کوم لوکیشن دی چې کم ډیر زیات کنډنس دی او دغه دی به ان ایکسپریس مطلب دی به نه ایکسپریس کیږي دی چې کوم دی جین موږ سره نشته. دلته چې کوم ډي ان اے دا سره نان فنکشنل یعنی نان کوډینګ ډي ان اے دا چې کوم د موږ سره لیس کنډنس ایریا ده په دې لیس کنډنس ایریا کې چې کوم دی د موږ سره دا ایکسپریس یو دا به ایکسپریس کیږي د ایریا به ایکسپریس کیږي. ولې به ایکسپریس کیږي ځکه چې په دې ایریا کې د موږ سره جینز موجود دي. نو چې د کوم ایریا کې جین موجود دي دغه د موږ وایو دغه د موږ وایو یو کروماټین ته موږ وایو یو کروماټین. وڅو دا کنډنس دا لیس کنډنس خو چې کله سیل ډیویژن کیږي کله سیل ډیویژن کیږي نو دا لیس کنډنس ایریا چې کوم دا بیا ټول شي دا به ټول کنډنس کیږي سره لپاره چې دا یونیفارم یو شان دي چې کوم دی کروماټین فایبر جوړ کی. صحیح شو تل کې هولس کنډنس دی او چې کله سیل ډیویژن کیږي دا به ټول بیا څه کیږي کنډنس کیږي به ته پر دې چې یو شان دي کروماټین فایبر جوړ کی. اوس دا سټرکچر دا چې کوم کروماټین فایبر یا سولیناید چې کوم وي دا به جوړیږي کله دا زموږ سره چې سیل کله په انټرفیس کې وي د ام سی کیو کې دا شیزونه ډېر ټچ کیږي چې سیل کله په کوم پیج کې وي انټرفیس کې سپیشلی کوم پیج G1 and G2 په G1 او په G2 پیج په دې دوانو کې چې کوم دی موږ سره کروموسوم چې کوم دی هغه په کوم پام کې وي دا په کروماټین فایبر پام کې وي. ٹھیک شو اوس د دې نه پس کوم دی موږ بجو تھرد لیول ته تھرد لیول کې به صحیح ها اوس راځو دې تھرد لیول ته. راځو تھرد لیول ته. څه شو تھرد لیول کې به صحیح اول ډي ان اے سم 2 نانو میټر و نیوکلیوسوم جوړ شو 10 نانو میټر شو اوس چې کوم دی کروماټین فایبر جوړ شو 30 نانو میټر شو. اوس به څه کیږي دا چې کوم کروماټین فایبرز دی چې کوم څه کروماټین فایبرز دی دی به شروع کی high order coiling یا highly order coiling تب مزید چې کوم دی د ځان نه چې کوم دی راتاویږي سپر کوایلینګ به کوي تب مزید یو بل نه توشي نو دې چې کوم سټرکچر جوړ کیږي هغه ته موږ څه وایو سپر کوایل سټرکچر. دا کروماټین مټیریل تب مزید یو بل نه راتوشي نو دنه چې کوم سټرکچر جوړ شي هغه ته موږ سپر کوایل سټرکچر وایو. نو سپر کوایل سټرکچر چې کوم دی د ډایمیټر به موږ سره وي 200 نانو میټر. صحیح شو نو دې سټیج ته موږ څه وایو دا سپر کوایل لیول دی. کوم لیول دی سپر. فرست نمبر سو نیوکلیوسوم سیکنڈ نمبر سے کروماٹین مٹیریل تھرڈ نمبر سے سپر کوائل لیول. اس فورتھ نمبر چې کوم دی لیول 4 کې بس کیږي دا چې کوم سپر کوائل دی د به دومره کوائل شي او کنډنس بشي راټول بشي چې د بس جوړ کی دی به جوړ کی کروماټیډ دا سپر کوائل سټرکچر دی به فردر کوائلینګ کی مزید براته شي او راټول بشي نو دی بس جوړ کی دی به کروماټیډ جوړ کی. نو دا کروماټیډ چې کوم دی د دبا سایز چې کوم دی هغه وسې 700 نانو میټر خو د یو کروماټین نو چې دا بل مور سره شي نو 700 دام شو. صحیح شو نو موږ سره د کروموسوم ټوټل سایز شي 1400 نانو میټر چې کوم دی د بل د ډایمیټر شي. نو دا موږ سره کروموسوم ارګنایزیشن سلور لیول کې فرست لیول کې نیوکلیوسوم سیکنڈ لیول کې چې کوم دی موږ سره کروماټین فایبرز تھرڈ کې چې کوم دی سپر کوائل فارم فورتھ کې چې کوم دی کروماټیډ یا کروموسوم فارم. صحیح شو کیسه پکې وای او دا چې دی بل اکټیمیر لکه اکټیمیر بوډي دي او دا دی بل اکټیمیر نه چې تاریخ په منځ کې لګي دی نه او لینکر ډي ان اے دا یو اکټیمیر دی. صحیح شو دا بل اکټیمیر دی نو دلته کې زموږ سره کوم ډي ان اے دا زموږ سره سره لینکر ډي ان اے دا 200 لینکر ډي ان اے کې څنګه دا ډي ان اے اکټیمیر دوه تو شو کنه او ټول شو داسې لکه تا خیال کړی کنه دا موږ د پښتو کې بیاست وایو دا غټ پړی هغه چې ګورغه واړه پړی
او واړه واړه پټي چې کړو کې مزید نور واړي چې هغه مزید کولو کې سنگل تار پکې راشي ناغي کې څلور لیولې وی ګوره اقشان دیم دي ټول راټولېږي او فردر چې څومره کوالینګ کوي موږ سره د فاینل کروموسوم جوړیږي